السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو اکثر ملګري دا تپوسونه کوي، مسنجر واتس اپ باندې پوښتنې کوي زموږ نوکرۍ مسله ده. موږ نوکرۍ لپاره کاغذونه جمع کړي دي او نوکرۍ ویل چې دې میاشت کې راشه، بله میاشت کې راشه، او اوس خبره روانه بله میاشت کې خبره کېږي. نو هغې باره کې اکثر ملګري تپوسونه کوي زموږ نوکرۍ مسله یا جاب مسله ده. نو هغې دپاره چې کوم دی سورت ضحا والضحا واللیل اذا سجا 13 سپاره کې دا صورت دی. دا د ماسخوتن مونځ نه پس او سحر مونځ نه پس دا 21 پیره ویل دي او تصور پکې د خپل جاب کول هغو دپاره کول دي چې الله زما جاب کولو که زما نوکري کولو که چا په لاس کې الله دغه په زړه باندې رحم محبت وکړي او یا الله ما ته اسانه کړي، الله که زما دغه ځای کې حلال روزي نصیب وي، الله دغه ځای کې زما بندوبست وکړي. دغه وظیفه یې دی 41 دنه پوره کړي لګاتار انشاءالله دی چې 21 ورځو ته رسۍ رسي الله پاک به کار کړي ته پسې به خپله لیټر راشي او نوکري به شي وي. نو دغه دپاره سورت ضحا ډېر مجرب عمل دی جاب دپاره نوکرۍ دپاره. کوم ملګري کاغذونه جمع کړي وي او د هغې مطلب دغه نه راځي، هغې پسې لیټر نه راځي، نو هغه ملګرو دپاره ډېر مفید وظیفه ده او قرآني اعمال دی. دا مخکې ملګرو سره شیر کوي، کوم ملګرو کاغذونه جمع کړي یا نوکرۍ دپاره اپلای کړي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو حلال روزې بندوبست وکړي سره زمونږ. الله تعالی دې مونږ تاسو ټول د حرامو او د بدو پیسو نه وساتي. الله تعالی د خپلو خزانو نه راکړي، الله هم چاته محتاجه مه کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.